او لالا زوي سردار اعظم خان لالاجي څنګه شو؟ بالکل جمع شو، شکر الحمدلله. مطلب خیمه بالکل چې زه بالکل ټیک ټاک مونږ اورېدلی وو چې هلکه اخره کې به ټیپوره د خوراک یې که نه، خو دا زما کوم کتونکو څنګه یې ښی نن یو داسې شخصیت له راغلي وو د چا په وجه چې ګڼ شمېر تنان نن په ښو ښو ځینو کې لګیا دي، او که هغه د ریډیو د لارې دي، که د ټي وي د لارې دي، او که د سوشل میډیا د لارې دي. لالا سردار اعظم خان او کوم چې په لالاجي باندې مشهور دی، او نن چې کوم دی ډېر خواږه خواږه نور ملګري هم دي، هم بارود رولی دي. خو فلحال ښایسته رحمان خان راغلی زموږ د کې پي کې د براډکاسټر فورم صدر، او دا دی جیوالی لالا سردار اعظم. السلام علیکم جی. لالا کی چا سوس؟ एकदम फर्स्ट क्लास. आप कैसे हैं? چترالی جبه کې با خیر خلکو ته د دې جواب ورکړی کی چا سوس؟ بالکل جمع شو، شکر الحمدلله. مطلب خیمه بالکل جی، زه بالکل ټیک ټاک یم. خطیریږي شکر دی جی د پاک پروردګار احسان. لالا ستاسو د لاسو نه ډېر شاګردان داسې چې هغه نن په ښو ښو ځینو کې لګیا دي، نو خو صرف ته پاتې نو زه دا وایم چې نن تاسو امرود کټ کوئ که نه؟ په خپله امرود کټ کولو ته پاتې لکه مونږ خو اورېدلي وو چې هلکه اخره کې به ټیپوره د خوراک یې که نه، خو دا زما په خیال چې مونږ سره یې مینه ده. ښایسته رحمان مونږ به د دې ښېګڼه منو چونکې استاد وي او شاګرد وي. نن هم لالاجي مونږ او ماغه شاګردان ګڼي او ماغه مینه مونږ سره کوي. بېکبره انسان یو ښه شخصیت تعلق یې چې کوم دی چترال سیمې سره دی، خو د پښتنو ریکارډ یې مات کړی. لالا پښتو مو چېرته زده کړی؟ ریکارډ څه مات کړی پښتانه؟ لالا امرود لکه زه یم چې کټي که تاسو لکه پرېښوه پښتو ژبه هم چېرته زده کړی؟ اصل کې زما چې کوم براټ اپ دی که نه د پېښور دی، پیدایش مې د پېښور دی. بیا د هغه نه پس دا دی چې سکول کالج یونیورسټي ټول مې په پېښور کې ویل. دلته زیاتره زما ملګري چې وو هغوی به پښتو به یې ویل د سکول د وخته. او بل دا چې پښتو لږ زما پر بلډ کې هم دی. د هغه وجه دا دی چې زما فور فادر چې دي د افغانستان نه مایګریټډ دي. پښتو سره مې مینه هم وه. بیا استادان راته د پښتو هغه مشران پوهنځی پوهنمل راته ملو شو، لکه لایق زاده لایق صاحب غوندې، عنایت الله ضیا صاحب غوندې چې پخپله لیکوالان د هغوی زیر سایه زه پاتې شوم. نو هغه پښتو ما زده کړه چې کوم ته مونږ د لیک لوست پښتو وایو. یو خو روزمره پښتو ده که نه، مونږ مستعمل پښتو چې ده، یو ادبي پښتو ده. ادبي چې کوم د ژبې لسانیات په حواله باندې چې کوم کله زه خبره کوم، نو هغه پښتو چې دی خپل د استادانو نه ما زده کړه. ریډیو باندې راتګ یا براډکاسټینګ چې کومې طریقې دي هغه یو اړخ ته کې، خو دا زړورتیا مو هم تاسو نه زده کړې ده. دا څه وجه کېدای شي په ریډیو فیلډ کې قسمه قسم خلک تېر شوي، ښایسته رحمان کتلي به دي، په هغې په ډېرو ځایونو کې غلي پاتې شي. لالا چې کوم دی ډاډه پرې ورځي، دا یې څه وجه کېدای شي لالا؟ دا دې کې یو خو زه دا کریډټ سي زما مور او پلار ته، بابا مې الله تعالی وبخي، هغه پخپله ډېر غټ بیروکریټ و. بل دا و چې زما چې کوم فیملی دی هغه ټول ایجوکیټډ فیملی مې ده. نو کور کې تربیت زما څه داسې شوی وه چې ښه خبره کول، په ځای خبره کول، او خپله چې کوم یو ځای وي یو ماحول وي د هغه په ډیکورم کې اوسېدل. دا انسان خپل کور کې زده کوي، ما خپل د کور نه زده کړه. او بل دا دی چې څه دې زده وي او زړه کې دې جذبه وي، بیا انسان چا نه یېرېږي نه. لالا دلته کې ډېر شی تصویران مونږ ولیده. دوباره راشه. او لالا زوی لالا ورته ډېر شاګردان جوړه په خپله امرودان کړ. ښه لالا جي امرود به هم خورئ. دا زموږ استاد محترم او نن امرود ته پاتې ځکه دی چې مونږ والا راغلي یو که نه. ښه لالا تصویران مو ډېر ولیده ماشاءالله، او ډېر ښه سیټینګ هم شوی دی. ټولو هغه ورسره شوټونه مونږ ولیده، مختلفو ځایونو کې تاسو ته میلاو شوي دي. نو دا هسې میلاو شي که نه څه کمال هم کړی دی؟ ګوره کمال نه، محنت به مخامخا کولو. زیاتره ایوارډز چې دي څه د اکیډمیک ایوارډ ما سره، څه زما د پروفیشن په حواله باندې ایوارډونه ما ته میلو دي، څه د مختلف فلاحي کارونه چې موږ کوو که نه د هغوی په حواله دي. دې کې ما دپاره چې زما زړه د کوم ایوارډز ډېر زیات نږدې دي، یو خو دا دی په وخت وروستو سرټیفیکیټ اف ایکسلنس دی د 2014 د پاکستان براډکاسټینګ کارپوریشن ریډیو پاکستان.
دا راته ملو شو. بیا فقر چترال ایوارډ دی راسره، او د هغه نه علاوه ما سره د خیبر پښتونخوا زموږ چې کوم براډکاسټر فورم دی د هغوی ایوارډونه دي راسره. بیا د ریډیو د پروډکشن په حواله باندې راسره 2 ایوارډس دي. بیا د محفل چې کوم مونږ کال په کال باندې نعتخوانې ربیع الاول مقابلې او جی د هغوی ایوارډس دي راسره، او د هغه نه علاوه د راسره نور بل ایوارډونه دي. لالا شاګردانو کې نږدې او تکړه شاګرد څوک ګڼې؟ او که شاګردانو کې نو شاګردان زما ټول په ما ډېر زیات ګران دي، خو خسرحمان خان چې دی نه لالا هغه دلته موجود دی ځکه مخامخ ناست دی، نو ډېر نافرمانه ښکاري دا وګوره دلته پروت دی خانګل ماما له غوا غونډه کې پروت دی دی په ما ډېر زیات ګران دی. بیا یو بل سي شاګرد خارپاړه غونډه کې دی لطیف الله غره باندې ګران دی، صابر دی غره باندې ګران